د قران کریم په ختم باندې پیسې اجرت اغستل جایز دي کنه نو شامل کی چې د قران کریم په تلاوت باندې اجرت اغستل دا مطلقاً ناجایز دي او حرام دي یو څوک حفاظ یا قاریان خپل کور ته بوزي او په کور کې د برکت د لپاره په دې باندې ختم وکړي نو په دې باندې اجرت اغستل دا ناجایز دي او بعض خلک لاړ شي په دې باندې خوراک کوي نو خوراک کول هم په دې باندې ناجایز دي او کله نه علاوه نو غنا جایز دي په دې باندې امام احمد رحمه الله خبر شو چې وسړی هغه په تراو باندې اجرت اخلي نو امام احمد رحمه الله ویل اي خلک په دې سره په مونږ کوي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الله بیاتونه باندې لږه دنیا ما اخلي د امام احمد رحمه الله غرض داو چې په تراو باندې اجرت اغستل او پیسې اغستل دا جایز نه دي تراوی خو تاسو کې نو یا شاته یا مخ کې اجرت به سلا اخلي عمر رضی الله عنه فرمایي عمر فاروق رضی الله عنه چې ګره تاسو د قران کریم په تلاوت باندې پیسې ما اخلي کچارته تاسو د قران کریم په تلاوت باندې اجرت اخلي پیسې اخلي وګوره اسنه چې الله تعالی تاسو نه زندقان جنت ته مخ کې داخل کی کنز العمال کې دا حدیث دی کله چې نه چې الله تاسو نه زنادقه جنت ته مخ کې بوزي یو تابعی دی مصعب ابن سعد د قرآن په تلاوت کې ولا چا کفړې ورکړي او ته واپس لګم د قرآن په تلاوت باندې زه کپړې نه اخلم او یو بل حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تعلوا فيه ولا تأكلوا فيه قرآن ولې عمل بدی کوي وګوره په دې باندې اجرت با اخلي په دې باندې خوراکونه مکوي نو په قرآن کریم په تلاوت باندې اجرت اغستل ناجایز دویمه مسله دا ده چې یو انسان دم وکړي په دم باندې اجرت اغستلی شي که نه شي اغستلی نو د بخاري روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بخاري روایت دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه یو قوم هغه راغله په یو ځای کې فاړه واچاو په دې قوم کې یو کس لړم وچیچو دیو راغلو صحابه کرام ته ویل تاسو څوک شته چې موږ له دم واچي ابو سعید خدری رضی الله عنه هغه باندې دم واچاو داغونه اجرت واغسته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرام ویل چې ابو سعید خدری رضی الله عنه دم وکړو هغه په دې باندې په اجرت کې ګډ بيزي واغسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل احق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله دا ډیر حقدار چې تاسو په کتاب الله باندې اجرت واخلئ نو په کتاب الله باندې پای پدم کولو کې اجرت اغستل دا جایز پدم کولو اجرت اغستل جایز دی خو کاروبار به نه جوړه په یو ځای کې سي امناس او نه د خدام پته لګي نه د بد دم پته لګي او خلکو دمونه کوي دا کاروبار به نه جوړه په یو ځای کې تی وی او څوک بیمار تاکي دم واچو او اجرت دې تیوا سره دا جایز دی وريات ساتي نن سبا کې د پیرانو دا رواج هم سیوا شوی دی د دې د کاتیم ټولي غلط دي د سحر په ذریعہ باندې او په بل څه ذریعہ باندې دمونه کوي یا تعویذونه کوي
د ساحرانو مبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حد الساحر ضربه بالسيف، چې حد ساحر دا دی چې دا په تور باندې ووهل شي، دا سر ولا ووهي چې ساحر استقتل کې ومړی کی نو ساحر قتلول. د ساحرانو د وجه تاسو ګورئ نه د ډیرو خلکو کورونه تباہ او برباد شو، معاشره کې چې دا بګړاو پیدا کیږي. یو سړی به د حرامیتوب دپاره ځي په یو چا به تعویضونه کوي په بل چا به تعویضونه کوي، معاشره د دې خلکو د لاسه خرابه شوه. صحیح خلک هغه نه پېژني، بس د یو هغه پټکي ته ګوري چې غټ پټکی والی او سمدار دی غټ پټکی وهلی دی نو په پټکو کار نه کېږي. علم، تقوا، خوف خدا دا جدا یو شی دی. نو د چا په پټکي باندې دوکه کېدل نه دي پکار چې دا ساحر دی که غیر ساحر دی. نو غرض دا دی چې په دم باندې اجرت اخیستل پکار دی، خو اتفاقا یو موقع راغله نو بیا به اجرت اخیستلی شي، خو کاروبار به ترې نه جوړوي. نو یو سړی دی چېرته له دې نه روان شو، پېښور نه روان شو، ډېر د باجوړ د سوات ته لاړ، هلته دم کین واچو، هلته به اجرت ورې خامخا ورکړي، د ده د کرایې لګي، ټیم یې خرابېږي، نو بغیر د دې نه کېږي. او ګوره په دې دمونو کې په دې روحانیاتو کې اثر شته دی، انکار کوم نه، په روحانیاتو کې اثر شته دی. بله مسله دا ده چې آیا په تعلیم القرآن اجرت اخیستلی شي او که نه شي؟ نو په تعلیم القرآن باندې اجرت اخیستلی شي او که نه شي، نو په دې کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام زهری، عطا ابن رباح او ابن جریج دیو فرمایي چې په تعلیم د قرآن باندې اجرت نشي اخیستلی. وایي دا تعلیم، درس او تدریس دا دین دی او د دین کارونه ټول په اخلاص باندې بنا دي، په دې باندې اجرت نشي اخیستلی. او دلیل یې همدا آیات دی چې ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا. او یو بل روایت دی د عباده ابن صامت رضی الله عنه، او دغه شانت یو روایت د ابی ابن کعب رضی الله عنه هم دی. د عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمایي وَجَعَلَّمْتُ النَّاسَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، ما تعلیم ورکو اهل صفې والاو ته د قرآن کریم په اهدا الی رجل منهم. نو په دې صفې پرې طالب علمانو کې یو کس ماته هدیه راکړه، په هدیه کې راته لنده راکړه. لنده پېژنې که نه؟ پخوانی چې کومه لندې وي دغه شواله دغه لنده یې راته راکړه. نو فقلت ماذا سوجو، ګمان مې وکړو چې لیس بمال، دا خو مال نه دی. وارمي عنها فی سبیل الله، او زه به دې د الله په لاره کې جهاد کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مې دا واقعات بیان کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی نه دا واپس کړه، د قرآن په درس او تدریس باندې به اجرت نه اخلي. خبره پوهېږي. او دغه شانت روایت د ابی ابن کعب رضی الله عنه هم دی. نو چې لنده و هغه خیال یې دا چې زه به په دې باندې الله په لاره کې جهاد کوم، که نه چې دغه بې نشي اخیستی، نو بل شی به په طریقه اولا سره نشي اخیستی. دا رایه د امام ابو حنیفه، د امام زهري، عطا ابن رباح او د ابن جریج. او بل طرف ته د جمهور علماو رایه دا ده چې په قرآن کریم په درس او په تدریس باندې اجرت اخیستل جایز دي. وایي ځکه که چېرته علما درس او تدریس پرېږدي، تجارت ته لاړ شي، اخیستل خرڅولو ته لاړ شي، په بازارونو کې مصروف شي، د تعلیم د قرآن او تعلیم د دین تا به همدغه شانتې پرېږدي، معطل به شي. لہذا په درس او تدریس باندې اجرت اخیستل دا جایز دی. او دلیل د دې سره دا دی چې
چې حق ما اخذتم عليه اجر ډیر حقدار په هغه باندې چې تاسو به اجرت اخلئ دا د الله کتاب دی معنا دا شو چې د الله په کتاب باندې اجرت اخیستل دا جایز دی او ابو بکر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو ابو بکر رضی الله عنه نو بازار ته عمر فاروق رضی الله عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته ویل چرته ځي بازار ته تم خپل بچوله رزق نه پیدا کوم او دوی کته بازار ته ځي مسلمانانو دا کارونه وشو ته د مسلمانانو خلیفہ نو بیا دیو مشوره وکړه چې د خلیفہ د پاره با چې دینی کار دی د بیت المال نه وظیفه مقرر خبره پوهېږي د بیت المال نه وظیفه مقرر او عمر رضی الله عنه خپل عمالو ته خط لېږلی کومه چې عاملین چې اعطوا الناس على تعلیم القرآن چې تاسو هدیې ورکئ تحفې ورکئ معلمینو د قرآن ته چې کومه خلک درس و تدریس کوي نو تاسو دیو ته هدیې ورکئ او چې کوم معلمین د قرآنو نو عمر فاروق رضی الله عنه هغه د پاره وظیفه مقرر کړی و خبره پوهېږئ عمر رضی الله عنه ډېر د انصاف او د عدل کارونه کړي دي عمر رضی الله عنه د معلمینو لپاره د مدرسینو لپاره وظیفه مقرر کړی و نو په اسلامي حکومت کې او په ذمہ دارو کې اداره چې کوم معلم د قرآن دی هغه لپاره وظیفه مقرره اوس خبره دا شو چې بر حدیث راغلی او د عباده ابن ثابت رضی الله عنه او د ابي ابن کعب رضی الله عنه د دا شو تطبیق په دې کې څه دی یو جواب خدا دی چې کما د غدو روایتونه دي د عباده ابن ثابت او د ابي ابن کعب رضی الله عنه دا روایتونه کمزوري دي ضعیف او هر چې د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حدیث دی دا د بخاری روایت دی او دا صحیح روایت دی نو اجرت اغستل بدی باندې اول د تایید د پاره د عمر رضی الله عنه عمل او د ابو بکر رضی الله عنه عمل دا مسله بل مسله دا چې ولا تشتروا بیاات ثمنا قليلا فاذان باندې اجرت اغستل شي او کله شي اغستل کوم مؤذنین دي کنا اذان کوي نو په دې باندې اجرت اغستل جایز دی که په حدیث کې د دې نه من راغله چې په اذان باندې وسو اجرت نه اخلي که په اذان باندې څه نه خرابېږي په اذان باندې څه مصروف کېږي نه مثلا خپل کاروبار د جمعه ته راغلی اذان وکړه او جمعې ته وتلې نو په اذان باندې اجرت اغستل نه منل او په امامت باندې اجرت اغستل نو بعض علماء چې په امامت باندې اجرت اغستل دا جایز نه دي ها چې درس او تدریس ور سره کوي او د درس او تدریس اجرت اخلي پیسې ته اخلي تنخواه ته اخلي نو بیا دا جایز دي کنه نور جایز دا حالت بهر تقدیر ولا تما شان متویله خلقونه باغې باندې پیسې اخستې لاول رشوت څه دی کنه مدارک چرته یو ځای کې وای چې لاول چې رشوت اخستې یو ځای شوی دی نو دا دی خو ایجاد دی زموږ په دې ملک کې تاسو ګورئ نه کا افسر دی او که غیر افسر دی که څوک په غټه ودارې او که څوک په واړه ودارې کنه بغیر د رشوت نه کار نه کوي الراشي والمرتشي كلاهما في النار الکه یو سوال د خلکو ذهن ته راځي چې ما ټیسټ ورکو ټیسټ می پاس کو او باقي ټیسټ کې زما خې نمبر راغلی او چې کومه میرټ لیست په دې کې زما نوم هم راغی اوس مسله دا ده چې زمانه په
رشوت غواړي نو دا رشوت ورکولای شي ممکن شي جواب دار چې ته دا رشوت ورکولای شي او په دې شرط باندې چې تا کې د کار صلاحیت دي چې کوم شي لپاره ټیسټ مثلا د استادۍ لپاره دی تا کې دا صلاحیت دي چې کوم مضمون د لپاره امتحان شوی دی ټیسټ شوی دی ته باغې کوي خلکو دې پڑھاو هلای شي او هغه سره کوي نو کدا رشوت دی ورکول نه جایز یا مثلا د نرسنګ دغه راغلی ټیسټونه راغله تا ورکړو ټیسټونه او تا ټیسټ پاس کو به ستانه پیسې اخیستلې ټیسټ پاس کو به مې ریټلیس کې راغلی به نه پیسې اخیستلې به پیسې ورکولای شي په دې شرط باندې چې ته بستن پوهېږي ته په دوايي پوهېږي د مریض په علاج پوهېږي چې هغه څه ضروري دی په ته باغې پوهېږي خبره پوهېږي نو بیا ته دا کار کولای شي بیا دغه ورکولای شي رشوت ورکولای شي ها اوس اخیستون کې ګناهګار به وي او ورکون کې دا ګناهګار نه وي ځکه دا خپل حق اخلي او خلک ظالمان دي اخلي دي چې خلک ظالمان دي واخلي دي نو هغه خلک خپل ګناهګار دي که سره ګناهګار نه خبره پوهېږي